أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مائدة شپگم سپارہ آیات نمبر 12 آیات نمبر 13 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية د دین مخکې آیاتونو کې الله پاک جل شانه د اهل کتابونه بنی اسرائیلونه وعده اغستې وي او ورسره د خپل مدد او د نصرت وعده کړې وا چې تاسو د دغه وعده پاسداري کوئ نو تاسو سره به د الله پاک جل شانه مدد وي انی معکم وقال الله انی معکم الله تو فرمایي زه به تاسو سره بیا کو چې تاسو دغه وعده پاسداري کوئ زما دغه وعده پالئ او کو چې نه پالئ نو بیا به تاسو ته عذاب ملاويږي او تاسو به د سم لارې نه کږې لارې طرف ته اوړئ د سم لارې نه به ګمراه کېږئ نو مخکې د الله پاک جل شانه د دین وعده اغستې وه د هغې ذکر او په دې آیاتونو مبارکو کې د دوی د وعدې د ماتولو باندې چې کوم عذابونه الله پاک جل شانه په دوی باندې را لېږلي دي د هغې ذکر فبما نقضهم په وجه د ماتولو د دوی میثاقهم د وعدې خپلې فبما نقضهم په وجه د ماتولو د دوی میثاقهم د وعدې خپلې لعناهم مونږ لعنت وکړو په دوی باندې لعنت دا د الله د رحمت نه لريوالي ته ویل شي چې انسان د الله رب العزت د رحمت نه لري وي دې ته چې کوم د لعنت ویل شي نو الله فرمایي چې د دې د وعدو د ماتولو د وجنه په دې باندې مونږ لعنت وکړو رومبه عذاب په الله دارا وستو چې لعنت په الله وکړو وجعلنا قلوبهم قاسيه او دویم عذاب دادي چې وجعلنا الله وي مونږ وګرځول قلوبهم زړونه د دوی قاسيه سخت الله وي د دې د زړونه مونږ سخت کړل زړه سختېدل دا ډېر خطرناک کار دی او قرآن مجید کې الله رب العزت ذکر کړل کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الله وي د دې د ګناهونو د وجنه د دوی په زړونو باندې زنګ پرېوت زنګ حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله انسان یو ګناه وکي یو تور داغ د په دې ځړ باندې ولګي کو دې توبه وباسي داغ روان شي او کو دې توبه اون باسي نو دغه داغ د په ځړ باندې پاتې شي او دغه داغ د په دې ځړ باندې مضبوط شي دویم ګناه وکي دویم داغ په ولګي کو توبه وباسي نو داغ به روان شي ورنه دویم داغ به د په دې ځړ باندې مضبوط شي بیا د کشن دي یو ګناه کوي توبه نه وباسي د حد له خبره را ورسي چې د رازله تک تور شي او بیا خیر طرف ته د بالکل میلان نه پیدا کی بیا د دې حد ته ورسیږي چې دی بیا نه ګناه غني او نه نیکی غني بلکې د دې الټه شي
دی بیا خپل ګناه باندې په خرګي او دی ګناه ته نیکی وي دی حتی دی ورسی د زړه تک تور شي خیر ته بده کې بیا میلان نه پیدا کیږي نو دی بیا دی حد لره ورسیږي چې دی بیا ګناه کوي دی بیا ځنی کیږي په دا ګناه باندې بیا فخر کی قتل وکي ما قتلو بدکاری وکي ما بدکاری وکړه نو قسم قسم ګناهونو کې دی او د بعضی اکابر ندار نه ګللی چې یو نیکی دا بل نیکی چې کم دی راکاږي یو ګناه دا بل ګناه چې کم دی راکاږي ګناه دی وکړو دویم ګناه په خامخا کوي نیکی دی وکړه الله رب العزت په درلا د بل نیکی توفیق او طاقت درکړي نو زړه سختېدل دا ډېر خطرناک مرض دی چې څومره زړه نرمي دغه سړی د الله پاک جل شانه رحمت ته نږدې څومره زړه سخت وي دا کس ته الله رب العزت ته رحمت نه لري نو الله وی دویم عذاب دادي وجعلنا قلوبهم او مون وګرځول زړونه د دوی قاسیه سخت زړونه مورله سخت کړل څه د وجنه دغه وعده د ماتول د وجنه لعنت مو به وګو وجعلنا قلوبهم قاسیه او دغه وعده د ماتول د وجنه مو زړونه سخت کړل نو څه چلو شو يحرفون الكلمه نو دوی به اړولې را اړولې الکلمه کلمې د الله کلام د الله عم مواضعه د خپل زینونه يحرفون دوی به تحریف کو یعنی تحریف سمانا اړول را اړول بدل رد بدل کول يحرفون دی برد بدل کو دی با اړول را اړول الکلمه کلمې د الله عم مواضعه د خپل زینونه نو دی به تورات او انجیل کې معنوي تحریف کو معنوي بدلون به بکی کو او لفظي بدلون به بکی کو بعضی ځای کې به لفظ اک شانتي اوساتو خو معنا به ولا بدل وکړه او بعضی ځای کې به الفاظ ردو بدل کړل نو وی چې د دې زړونه دومره سخت شو الله به عذاب راوستو لعنت به وکړو دویم عذاب به الله راوستو زړونه ورله سخت کړل د وادي د ماتول د وجنه نو چې کله زړونه سخت شول نو د دې زړونو د سختوالي د وجنه د الله په کلام کې تحریف شروع کړ دور د الله نبی نه یریدل چې د الله کتاب کې رد بدل شروع کړ معنی به علم بدلولې الفاظ به د الله د کتاب بدلول دا دریم عذاب شو ونسو او دوی هیر کړل حظوا یو حصہ د کلام الله نه حظوا یو حصہ د الله د کلام د تورات او د انجیل تورات ونسو او دی هیر کړه حظوا یو حصہ د کتاب الله مما د هغنا ذکروا به چې نصیحت کول شو دوی ته به په هغه سره دویم عذاب سلورم عذاب په الله دارا وستو چې په کمن حصے سره دي ته نصیحت کولې شو نو عیسی چې کوم دي د دین هیر کړه څه مطلب دوه قسمه عذابونه دا په بنی اسرائیل باندې راغلي یو ظاهری عذاب او یو معنوي او روحاني عذاب ظاهری عذاب پیدا راغلي دي چې الله پاک د دین شادوغان او خنزیران جوړ کړی شکرونه ولا ما ساکل دا ظاهری عذاب او معنوي او روحاني عذاب داو چې الله پاک د دې زړونه او دماغ مسکړل زړونو او دماغونه ولا هغه طاقت واغسته دغه واده د ماتول د وجنه چې دی ایمان راوړي وی راه هدایت تراغلي نو ونسو او هرکلا حظوا یو حصد کتاب الله مما د هغنا ذکرو چې نصیحت کول شو دوی ته به په هغه سره هغه کومه حصہ چې پای کې توحید او رسالت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم نبوت ذکر هغه حصہ چې پای کې د نبی علیه السلام صفات ذکرو هغه حصہ چې هغه دې ته په ترغیب او د الله پیغمبر کې بدادا صفات وی او دا د الله پیغمبر دی تاسو په باندې ایمان راوړئ هغه حصہ چې پای کې د قران تصدیق او د الله د پیغمبر تصدیق چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی په دې وخت کې برازي دا د شکل به وي ټول صفات په کې لیکلي نو هغه حصہ د دین هیر شو څه مطلب دیتا هغه حصے څه فائدہ ورنکړه باغی دی عمل اونو ونسو او دی هیر کړه حظوا یو حصہ مما د هغه کتابنا ذکروا چې نصیحت کول شو دوی ته به په هغه سره نو هغه حصہ
د دوی نه هیره شوله ولا تزالو دا څلورم عذاب پنځم عذاب ولا تزالو تطلع او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې تبه همیشه خبرېږي علی خائنة منهم د دوی په خیانت باندې دی بخ ولا تزالو تبه همیشه خبرېږي علی خائنة منهم د دوی په خیانت باندې یعنی همیشه به دي تاسو سره خیانت کوي د دې کار د دې تاسو سره خیانت کوي خیانت سمانه دوکباز دی به همیشه د بار چې کوم دي تاسو سره دوکه دي تاسو ته خیر نه در رسی دا دوکباز کوم دی يهود دی به همیشه د بار تاسو سره دوکه کوي د يهودو کې غټه کورنۍ راولګېده او د یوې وړې کورنۍ د یو زنانه سره بدکاري وکړه دواړه شادي شوده دا جینۍ شادي شوده وه دا الګ شادي شوده چې کله د یهودو علماو له خبره لاړله نو هغې خبره اپله دې پله کوله ولې هغه خاندان غټ خاندان و غالب د غټ خاندان سره تعلق ساتو نو هلته په تورات کې هم د شادي شوده سړي او د شادي شوده ښځې چې یو بل سره بدکاري وکړي نو د دې سزا رجم دی دیو په کاڼو باندې مړه کوي دواړه کو دواړه شادي شوده نو دواړه په کاڼو باندې مړه کوي او کو یو شادي شوده یو غیر شادي شوده نو کم چې شادي شوده دی په کاڼو باندې مړ کوي کم چې غیر شادي شوده هغه ته کوړې ورکوي تورات کې هم دغه سزا مذکور وه او قرآن مجید کې هم دغه سزا مذکور ده نو دی دغه غټ سړي له سزا نه ورکوله چې کوم عام خلکو پبلک دا راپاسېدو احتجاج شروع چې کله زمون غریبانانو کې څه نقصان وشي او دغه شان د زنا زمون نه صادره شي بدکاري صادره شي نو تاسو مونږ له د رجم سزا راکوئ او چې دا د غټ خاندان والا دی نو دله تاسو سزا نه ورکوئ نو خلک راپورته شو نو چې خلک راپورته شو نو دوی خو بیا مجبوره شو چې اختلاف راته جوړېږي نو دوی له نور سبن ور نه رغي نو دوی وی راځئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام له دا خبره وشو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره ور وړاندې کو چې سب فیصله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړه نو هغه زمون فیصله د دې نمخ کې د يهوديان عالمان او د مشران راجم شو دی فیصله وکړه چې زمون د دین سخت او د مسلمانانو دین نرم دی چې نبی علیہ السلام له لړ شو نبی علیہ السلام براله سبله فیصله د کوړو موړو فیصله براله وکي نو دا کس په درجه نه بچ شي او خپلو کې دا صلاح وکړه کو نبی علیہ السلام د رجم سزا ورکوله نو بیا به دغه سزا د غاړه نه ګدي او کنه نبی علیہ السلام سم معمولی غونته سزا ولا ورکول نو خیر ته سزا به ورګي د رجم نه بچ نو دیرال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې کله دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرال او د خپل مسله ورته وکړه چې دک شان دي زمون په خاندان کې چې کوم دي دوه کسانو نه بدکاری صادره شوې ده بدکاری کړې ده او دواړه شادي شوده دي لہذا دی له تاسو د خپل شریعت موافق سزا ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تاسو کو استاسو په کتاب کې تورات کې د شادي شوده سړی او د شادي شوده خزي چې د یو بل سره بدکاری وکړي د دې سزا نه ذکر شوی تورات راواله هغه سزا ذکر کا بلکې دغه د فدق په علاقه کې د يهوديانو یو لوی عالم ابن سوریا دی اوسېدو دی راوس نبی علیہ السلام ورته تورات شروع کا او تورات کې چې کوم حکم د بدکارۍ راغلي دي چې شادي شوده سړی او شادي شوده خزي زنا وکړه هغه سزا بیان کا نو ابن سوریا چې راغه تورات شروع کو نو مخکې ورستو ته کټ کړل خبره پورې را پورې کړل مخکې ورستو ته کټ کړل لکه څنګه الحمدلله رب العالمین نو اهدنا الصراط المستقیم مخکې چې کوم د رجم حکم هغه پکې خزب کو هغه پټ چې هغه پټ کو خواط عبد الله بن سلام رضی الله عنه ناس هغه دې کذب عدو الله نبی علیہ السلام دوی د الله پیغمبر دی د الله دشمن دروغ وي وی دا ګوته تل ریکا مخکې منس کې چې کوم دې حساب پرې خدلا نو هغه چې دوباره حکم وي نو هغه کې هم اک حکم مذکور کوم چې د مسلمانانو په کتاب کې مذکور چې د شادي شوده سړی او شادي شوده خزا دواړه برجم کې نبی علیہ السلام بیا دواړه رجم کې نو دې دغه تم دوکه کوله نو نبی علیہ السلام د الله فرمایي چې دا يهود به همیشه د بارتا سره دوکه کوي دا دوکه باس کوم دي ولا تزالوا تطلع او تبه همیشه خبرېږي على خائنة منهم د دوی په خیانت باندې الا قليلا منهم مگر لږ د دوی نه خیانتګر نه دی الله وي مگر لږ د دوی نه خیانتګر نه دي ډېر کم کسان هغه داسې دي
چې هغه خیانت نه کیږي لکه د عبد الله بن سلام رضی الله عنه په شان دی یا د عبد الله بن سلام رضی الله عنه چې نور کوم متبعینو د سره ایمان راوړو لکه غوند کسانو د يهودو نه چې کوم دي ایمان راوړي دي نو الله وی دغه خیانتګر نه دي نو دا ټول خیانتګر دي فعفو تو معافی کوا عنهم دویتا وصفح او مخ اړوا مطلب فعفو ته معافی کوا عنهم دویتا نبی علیہ السلام ته الله فرمایي دی به همیشه د بارتا سره دوګي کوي خود دیتا معافی کوا دیتا او د دین مخ اړو یعنی دی په دې دوکا باندې ملامت کوا بغیر د شرعي ضرورت نه دی چې کوم دوکا وګی دا مخ کارا کوا دی په دې دوکا باندې ملامت کوا د دین مخ اړوا او دی ته معافی کوا حالان کې استاد معافی کې د نبی علیہ السلام معافی کول د دې لپاره فائدہ منو خو بیا نبی علیہ السلام د الله فرمایي چې ته دې ته معافی کوا او دی نمخ اړوا د دې په غلطو باندې سترګې پټوا دی ملامت کوا څه مطلب نبی علیہ السلام دوی چې ته بغیر د شرعي ضرورت نه ودی کوم خیانت تا سره وګي دا خیانت دی ته مخ کارا کوا دی ملامت کوا زګه کې دې شي ستاده د خپل اخلاق نه دی متاثر شي او سکسان به ایمان وروړي او کو ایمان را نوړي نو کم سے کم رسول الله صلی الله علیه وسلم د پر خپل اخلاق لازمي خپل معاملات لازمي دیو جن نبی علیہ السلام د حکم دی فعفو عنهم تمافی کوا دوی ته وصفح او دوی ملامت کوا یعنی مخ اړه د دوی نه دی ملامت کوا ان الله بشک الله تعالی يحب المحسنين نیکوکار سره محبت کوي ان الله بشک الله تعالی يحب المحسنين محسنين نیکوکار خوخي نبی علیہ السلام ته الله وی چې معافي کوم معافي ډیر لوی عمل دی او نیکوکار سره الله محبت کوي ومن الذين او دها کساننا قالوا چې ابي اويل ان نسوارا بشک مونږ نسواریو اخذنا الله یمون اغستدا میثاقهم د دوی نه مضبوطه واده فنسون دوی حیر کړه حظوا یو حصہ مما د هغنا ذکروا به چې نصیحت کول شو دوی ته به په هغه سره نو مه ته د يهودو ذکر شو وزدل دغه د عیسایانو ذکر کې يهودو و د خلافی کړل د الله سره الله ولا سزاګانې ورکړي عیسایانو و د خلافی کړل د الله سره نو الله دی عیسایانو له سزا ورکړه لومبه سزا ورل دا ورکړه دین دوه قسمه سزاګانې ورکړي لومبه سزا خو الله دا ورکړه چې الله پاک د دین د کتاب الله هغه سې راکړه د کومې حصے د وجنه بجديده هدایت نصیب کړو دې ته پیدا حاصل نشوله او دویمه سزا ولا دا ورکړه چې دې په منځ کې اختلاف بغض او دښمنی چې کوم دې پیدا شو ومن الذين او دها کسانو قالوا جغيول ان نصارى بشکمونګه نصارین عیسایان یو اخذنا مونږه غستدا میثاقهم د دوی نه مضبوطه وعده فنسو دوی هیر کړه حظوا یو حصہ مما د هغنا ذکروا چې دوی ته نصیحت کول شو به په هغه سره هغه ما حصہ هغه په انجیل کې چې د نبی علیه السلام کوم صفات راغلیو توحید د الله وحدانیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم نبوت او رسالت ذکرو او د نبی علیه السلام صفات ذکرو نو هغه حصہ د دین خیر کړل شو څه مطلب هغه حصے باندې دی عمل اونکو کو عمل به کړو نو نبی اسلام به ایمان راوړې وي نو عیسایان نو پاتې شو يهوديان نو پاتې شو نفنسودی حیر کړه حظوا یو حصہ مما د هغه نه ذکرو چې نصیحت کول شو دوی ته به په هي سره فاغرینا نو الله یمون واچول بینهم په مابین د دوی کې العداوه دشمنی والبغضاء او بغض او کینه الی یوم القیامت تر ورځ قیامت پورې بغض او دشمنی دا به الله واچوله لومبه دا چې کتاب الله هغه حصہ د دین یې رشوا په کوم جديده هدایت ملاوي دي کو دی په هغه حصہ عمل کړی وي نو دی ته هدایت نصیب شي ایمان به راوړو او دوی مدا چې دی په دی په منځ کې الله پاک چې کوم دی دشمنی پیدا کړله دشمنی بغض او حسد څه مطلب دی کې اختلاف پیدا شو په دی کې چې کوم دی درې غټه ډلې جوړې شو یو نستوریا د دې عقیده دا وا چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی نستوریا دا د عیسایانو ډله وا دویمه یعقوبیه دی وی عیسی علیہ السلام کې الله حلول کړی دی یعنی دا عیسی علیہ السلام د الله په شکل دنیا ته راکوز شوی دی دی وی د عیسی علیہ السلام په خپل الله دی یعقوبی ډله دا عقیده وا او درې مډله ملکایه وا
داغي دا عقیده وا چې درې خدایان یو الله دی یو حضرت عیسی علیه السلام دی یو مریم علیه السلام دی او د دوی میډلې په دې کې بیا دوه ډلې وي بل ډله بګی دا و چې داغي عقیده دا وا چې د مریم علیه السلام په ځای کې جبرئیل علیه السلام خدای ثابت کړ چې یو الله په خپل خدای دی یو عیسی علیه السلام خدای دی او یو جبرئیل علیه السلام خدای دی او نور ډلې به جوړ شوې ظاهره خبره ده چې دی په سره کې به د یو بل سره دښمنی ځکه پیدا کېده چې د الله یعنی چې کوم اصول دی باغې کې د دور لوی اختلاف پیدا شو د الله په حق باندې دي دور لوی اختلاف چا عیسی علیه السلام د خدای زوی وي چا ورته په ذات خود الله وي او چا درې خدایان دي او چا جبرئیل علیه السلام خدای دی پکې چا مریم علیه السلام اختلاف پکې الله پیدا کو دغه وعده د ماتولو د وجنه ومن الذين ومن الذين او دها کسانونه قالوا جغويل اننا نصارى بشك من نصارين عيسایان یو اخذنا من اغستوا میثاقهم د دوی مضبوطه وعده فنسون دوی هرق حدوا صحصا مما دهغنا ذکروا جنزیحت کول شو دوی ته به به سره فاغرینا بیا من واچول بینهم بما بین د دوی کې العداوه دشمنی والبغضاء او بغض او کینه الى يوم القيامه تر ورځ قیامت پورې وسوف ينبئهم او زرد چې مونږ به خبر ورکړو دوی ته وسوف ينبئهم الله او زرد چې خبر به ورکړي دوی ته الله پاک بما په وجه د هغه څه کانو یصنعون چې صدیق کول چې دې څه کول الله به خبر ورکړي دنیا کې وته دا عذابونه ورکړل او دې چې دنیا کې کړی دي داغه آخرت کې به الله پاک داغه جدا سزا ورکړي چې هغه به جهنم ته ځي فبما نقضهم ووجد ما تولد دوی میثاقهم د وعدو خپلو لعناهم لعنت اګړو په دوی باندې وجعلنا او مون وګرځول دوی او مون وګرځول قلوبهم زلون د دوی قاسیه سخت يحرفون الكلمه دوی به اړول کلمې عم مواضعه يحرفون الكلمات دوی به اړول د الله کلمې یعنی د الله کلام عم مواضعه د خپل زینونه یعنی تحریف وکاو ونسو او دوی هیر کړل حظا یو حصہ یو مضبوطه حصہ مما د هغینا ذکروا نصیحت کول شو دوی د به په هغه سره ولا تزالوا تطلعوا تبه همیشه خبرېږي علی خائنه منهم د دوی په خیانتګرۍ باندې الا قليلا منهم مگر لک کسان د سړي چې خیانتګر نه دي فعفو تمافی کوا عنهم دوی تا وصفح او مخ اړوا یعنی دوی ملامت کوا ان الله بشک الله تعالی يحب المحسنين محبت کوي د نیکوکارو سره ومن الذين ودها کساننا قالوا جاوي اول اننا نصارى بشک مونږ عیسایان یو اخذنا مونږ غستدا میثاقهم ده غوینه مضبوطه وعده فنسون بیا هغوی هیر اکړه حظا یو مضبوط حصہ مما د هغې نه ذکرو چې نصیحت کولی شو دوی ته به په هغې سره فاغرینا بیا مونږ واچول بینهم په ما بین د دوی کې العداوة دشمنی والبغضاء او بغض او کینه الی یوم القیامت تر ورځ قیامت پورې وسوف ینبئهم الله زرد چې خبر به ورکړي دوی ته الله پاک بما په هغه سره کانو یصنعون سجد دوی کول دې څه کول په دې به خبر ورکړي مطلب الله بول جهنم کې عذاب ورکړي فیما نقضهم فسبب د ما تول د دوی میثاقهم د خپل وعدو لرا لعناهم لعنت الیګو بدوی باندې وجعلنا من اغرزول قلوبهم زرن د دوی قاسیه سخت يحرفون الكلمه عن مواضعه دوی اړول د الله کلمې د خپل زینونه ونس یعنی تحریف کو ونسو او دی هرګړه حظا یو مضبوط حصہ مما د هغنا ذکروا به چې نصیحت کول شو دوی د به په هغه سره ولا تزالوا تطلعوا او تبه همیشه خبرېږي علی خائنه منهم وعلى خائنه منهم د دوی نه بخیانتګرای باندې الا قليلا منهم مگر ډیر لږ خلق د خیانتګر نه دي د دوی نه یعنی د عبد الله بن سلام او د هغه د پیروګار په شان دي فعفو تمافی کوا عنهم دوی تا وصفح او مخ اړوا یعنی دوی ملامت کوا ان الله بشک الله تعالی يحب المحسنين محبت کی د نیکوکارو سره ومن الذين ودها کساننا قالوا جدوی ویل انا نصارى بشک من عیسایان یو
اخذنا میثاقهم منغا غسد مضبوط وعده د دوینا فنسون دوی هیر کړه حظوا مضبوط حصہ مما دهغنا ذکروا نصیحت کول شو دوی ته به په هغه سره فغرینا بیا مون پیدا کړه بیا مون واچول بینهم بما بین د دوی کې العداوه دشمنی والبغضاء او بغض الى يوم القيامه الى يوم القيامه تروز قیامت پورې وسوف ينبئهم الله او زرد خبر ورکړي دوی ته الله پاک بما بها سره كانوا يصنعون سجد دوی کول سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين